دا سلسله نی ختم شوې لا اینډ آرډر نو معیشت خو په هیڅ صورت کې نشي ټکېدی او دا د دې صورتحال دا اته میاشتې مونږ خو وایو چې د الیکشن نه پس به حالات دغه شي او سیاسي استحکام به راشي خو هغې سره نور مزید خراب شو نو دې باندې اوس کوم داسې صورتحال دي نو ملک دپاره ډېر مشکلات دي او خاص کر غریب طبقې ته ډېر نقصان دی دوی خو ډېر هغه پراپیګنډه کوي چې حالات ښه شو او بس مهنګۍ کې کمې راغی خو هماغه شانتې صورتحال دی او خاص کر زموږ د صوبې حالات ډېر خراب دي جنوب اضلاع خو بالکل هلته څه ته وایي نو ګو ایریا ده هلته څوک تللی نه شي د ماښام نه پس خو بالکل سړکونه هم بند دي او دا نورو هغې خلکو په هغې باندې قبضه او دغسې اوس دې خوا د نورو علاقو کې خیبر کې نور ځایونو کې روزته روزه حالات خرابېږي دا پنځه شپاړس کسان چې د اټومیک انرژي والا چې هغه کړل اغوا شوي دي دا هم یو سنګینه واقعه ده او پکار ده چې دې باندې اوس توجه ورکړي دا اوس خو د درنو او د لانګ مارچونو وخت نه دی دا خو اوس د دې وخت چې بهی مونږ د صورتحال ټیک کړو دلته دا کوم حالات چې خراب دي چې دا دې باندې توجه ورکړي عجیب بل مذاکرات روان دي عمران خان سره آیا دا مذاکرات په څومره پورې کامیاب شي مذاکرات خو دور شوي دي اوس خو لا ابتدا هم سمه نه ده شوې دا خو به یو بل لیکلي ورکوي او هغې نه پس نو ما ته خو پکې فی الحال څه داسې هغه نه ښکاري سنجیدګي د دواړو طرف نه چې لږ سنجیده شي او حالات کېناستل او څه نه څه لاره وله روغ کړله نو د هغې امید خو موږ کوو چې هغې سره به حالات ښه شي خو ښکاري نه چې دې نه به څه نتیجه روځي اوسه پورې چې دوی دا لاره هغه ونه کړه او په هغې باندې محفوظ نه کړه دا به څنګه کېږي چې اوسه پورې یادېږي نو نور متبادل هلیکاپټر ته استعمالي څه کوي چې اوس خلکو ته خو هغه چې هغه نه هم جوړف نه کېږي نو دا حالات ډېر سنګین دي او زما په خیال داسې چې ته مخکې شوي نه چې دومره موده یو واقعه وشوي هغې کې دومره وخت ولګي او پوره صوبایي حکومت پکې هغې نتیجه نه روزي نه دي یا خو د دوی طریقه کار ټیک نه دی چې دومره وخت ولګي د هغه د سیول ایډمنسټریشن هم کمزور دی نو زما په خیال چې سخت اقدامات اخیستل پکار دي او دا حالات فوري طور باندې دې کې به نور خلک هم ګوتې وایي او سوشل میډیا سره دا چې کوم سیکټري هغه شروع شوی دا سوشل میډیا په وجه باندې نور هغه پکې عوامل هم پکې شاملېږي او دې سره به صرف کورمې نه ده نورو سره چې کوم دی اورګزۍ ده دې خوا خیبر دی هغې کې حالات خرابېدي شي پښتون بیلټ جی بس ټارګټ دی که په بلوچستان کې دی که دلته دی موږ سره خوا کې افغانستان پروت دي هلته هم تعلقات خراب دي دې حوالې سره حالات خو افغانستان سره زموږ خو دا تجویز دی چې هغوی سره څه نه څه خبرې اترې گفت شنید پکار دی او صرف په دمکې باندې دور سره دا حالات نه کېږي او هغه د سرکاري طور باندې خو دا پیک ګروپ چینل د استعمال کېږي یو طریقه کار جوړول پکار دی او دا دې کې هېڅ شک نشته چې سامرا دا فاټا ډسټرکټس دي ټولو کې حالات خراب دي او اوس دې نه خلک دا هغه کوي چې آیا دې نه دا چې دا ایجنسي ونه هغه بهتره نه وه هغه وخت کې مونږ دا ویلو چې هغه دي سوچونه دي هلته نوجوانانو وی چې هغه دې وشي او بنیادي مقصد دا و چې دا مرجر وشي نو
د خلکو ته ترقي ملو شي د خلکو حالات په شي او دا غځه مشرانو ډېر مطابق وي چې د سره حالات خراب شو نو هغه ته هغه وسایل ملاويږي هغه چې کوم وسره لیکلي شو سره تجزیه چې کوم سفارشات کړو هغه باندې عمل نکړي دغه د نورو صوبې خپل هغه کومک نه کوي چې 3% چې کوم د NFC نه ورکولو هغه کې کومک نه کوي نو دا علاقه د پاکستان علاقه ده او د کې دا صورتحالي د مېرې مور دا سلوکي نو حالات نور مزید خراب شي او په پښتنو کې مایوسي رست زیاتي مرکز څه وجه دي چې په دې باندې نېشنل ډایلاګ نه راوړي چې را لکه ګورنر حسن آباد په کار مګر نه وځي چې په دې باندې یو کانفرنس د سیاسي پارټو راوړي او د صوبې امن امنیت د مرکز د ملک وزیر اعظم دلته زما په خیال د صوبې د دوران دا غدا کوم وزیران چې دی هغه نه راځي او د دې خلکو نو زمونږ خدا مطالبه ده چې وي ټیک ته د پی ټی آی حکومت دلته خو عوامو ټول خو پی ټی آی له ووټ نه ورکړي دا یو 10% 15% باندې ورکړي نو خلکو هغه له ووټ نه ورکړي دا کې چې دا صورتحالي چې زمونږ چې کوم مشکلات او زمونږ داغه د نصحاکي دا هغه چې موږ ته نه ملاويږي په دې وجه چې دلته د پی ټی آی حکومت نه دا غلطه خبره ده موږ غواړو چې د دې صوبې چې کوم مشکلات او مسایل دي هغه باندې همدردانه غور پکار دی او موږ خپل حق غواړو او حق کولال نه کوو نو بیا بټول په دې کې به احتجاج سره دی او هغه کې ډېر حد پورې خلک شي مهرباني دي